او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په هر مسلمان باندې طلب العلم فریضه، په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې علم طلب کول دا فرض دی. علی کل مسلم و مسلمه، په هر مسلمان نارینه و مسلمتین او زنانه باندې علم طلب کول څه دی؟ دا فرض دی. کم علم طلب کول فرض دی؟ څومره طلب کول فرض دی؟ علما وی په هر نارینه او زنانه باندې هر د دنیا د شعبجاتو سره یو سړی په کومه شعبه کې مسلمان دی لګیا دی کار کوي، تاجر دی، تجارت کوونکی دی، نو په دغه تجارت کوونکی باندې دومره علم د دین زده کول فرض دی چې د خپل تجارت د شریعت موافق وګرځي. په زمیدار دی، زمیدار باندې دومره علم فرض دی چې د خپل زمیداری مسائل هغه د شریعت موافق وګرځي، خپل زمیداران د شریعت موافق جوړږي. ډاکټر دی، ډاکټر له دومره د دین او د شریعت علم زده کول فرض دی چې د خپل ډاکټري د شریعت موافق جوړږي. انجینیر دی، انجینیر له دومره د دین علم زده کول فرض دی چې د انجینری کوي نو هغه د شریعت موافق کوي. زنانه ده، په کور کې لګیا ده، کور سنبالی، د خپل خاون کور سنبالی، نو هر زنانه له دومره علم فرض دی چې دا د کور ماحول دینداره جوړ کړي. دومره علم هر زنانه له پکار دی چې د هغې دینی او د شریعت د علم موافق د خپل کور نظام وچلی، دا پاک دامانۍ سره خپل ژوند تیرږي. د کور ګریلیو چې څومره امور انتظامات دي نو هغه د شریعت موافق وچلی، نو دومره علم په هر نارینه هر زنانه باندې سره فرض دی.